مبارکو کی حضرت صالح علیہ السلام واقعہ ذکر شو چې خپل قوم ته د توحید دعوت د ټول نړۍ د توحید دعوت ورکو او د شرک نه منې کو چې تاسو استغفار وکړئ توبه وباسئ د شرک نه زما رب ډېر نزدې دی اورېدونکی ذات دی قوم طرف نه جواب راغی چې صالح علیه السلام ته خو مخکې زموږ د امیدونو محور او مرکز وي او تا نه زموږ ډېرې تمې وي اوس زموږ خدایانو ته بدرت وي او موږ چې دی د خپلو معبودانو د عبادت نه منې کوي او چې کوم طرف ته موږ دعوت راکوي موږ د هغې نه په هغې باندې موږ شک کوو صالح علیه السلام ته وفرمایل که چېرې زه د الله تبارک وتعالی طرف نه دونه واضح معجزاتو سره راغلی او خپل نبوت او رسالت ما ته راکړی دی که چېرې زه د الله جل شانه نافرماني وکړم نو بیا به ما څوک بچ کړي د هغه نه که ستاسو خبره زه ومنم بیا د دې قوم سرداران هغوی راجمع شو حضرت صالح علیه السلام ته وایي چې ته زموږ د خوښې معجزه موږ ته ښکاره کړه نو موږ به ایمان وړو او ته وفرمایل چې د الله جل شانه قانون دا دی چې کله تاسو د خپلې خوښې معجزه وغواړئ او بیا د هغې تکذیب او انکار وکړئ نو بیا هم چې ایمان رانه وړئ نو په تاسو باندې به عذاب راځي دوی وایي چې بالکل صحیح ده موږ به ایمان وړو په ایمان هم نه وړو بیا به عذاب دې راشي نو معجزه کومه ښکاره کول غواړي نو هغوی وایي چې د مخامخ غره نه یوه اوښه او داسې اوښله چې هغه حامله وي او زموږ په مخ کې چې دی هغه بچی راوړي نو صالح علیه السلام دعا وفرمایل الله تبارک وتعالی د مخامخ غره نه اوښه پیدا کړه او چې د هغې حامله وه او ماشوم هم پیدا شو د هغې اولاد هم هغه شو بچي هم راوړو هغه اوښه دوی ته مخامخ د دوی د سترګو په وړاندې خو هغه قد و قامت په اعتبار سره ډېر غټ جسم والا او چې کله د اوبو دپاره به دې کوهي ته راله نو ډېر زیاتې به یې اوبه څښلې نو دې خلکو ته د هغې نه مشکلات بیا دوی ته یو دا حکم میلاو شو چې یو ورځ تاسو خپل ګډې بیزې اوبه کوئ هغوی ته اوبه ورکوئ او یو ورځ چې دی دې اوښې ته پرېږدي چې دوی اوبه څښي نو دا کار هم دوی دپاره چې دی نو په دوی باندې بوج شو او دوی ته وویلی شو فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها د الله پیغمبر صالح علیه السلام ورته وفرمایل چې دا د الله اوښه ده ناقة الله او د دې د اوبه څښلو نوبت دی د نمبر دی نو تاسو چې دی د دې سره به ظلم نه کوئ ولا تمسوها بسوء په دې کې هم ذکر دی خو دوی هغه مړه کړه نو چې کله مړه کړه نو دوی باندې فورا د دوی شکلونه زیړ شو او دغه شان دي په دویمه ورځ باندې په سور رنګ کې دوی باندې چې دی سیلې وچلېدو سرخ باندې او په څلورمه ورځ باندې تور هوا راغله په دوی باندې او دوه قسمه عذاب په دوی باندې راغلی یو ده چې یو چیغه وویل جبریل علیه السلام په دوی باندې او دویم ده چې زلزله راغله په دوی باندې د دوه قسمه عذابونو سره دوی هلاک کړي شو ويا قومي اذما قوم هذه ناقة الله دا اخلد الله لكم تاسو د پار آیه یو نخله فذروها پس پرېږدئ دا تاکل چې خوري چې سریږي فی ارض الله د الله په ځمکه کې ولا تمسوها او مه رسوئ دې ته بسوء څه بدي فیأخذکم ونیسي تاسو عذاب قریب عذاب ډېر زر فعقروها نو دوی اوښه مړه کړه فقال نو ویل تمتعوا فایده واخلئ تاسو د ژوند فی دارکم په خپلو کورونو کې 3 ایام 3 ورځې ذلک وعد دا وعده ده غیر مکذوبه دروغ نه ده فلما جاء امرنا فسرت الاخذ حكم نجينا نخلصي ورقمونغا صالحا صالح عليه السلام تا والذين امنوا او اكسان تكم دسروا برحمه منا برحمه خپل سره ومن خزي يومئذ او درسوينا دغير رزي ان ربك بشكل استرب هو القوي العزيز مديد زرور زبردست واخذ الذين اونوا لا خلق ظلموا ظلم كلو صيحته غيبي جبريل عليه السلام چغول فاصبحوا بس د سحر ودوی فی دیارهم په خپلو کورونو کې جاثمین مړه پراته کأن لم یغنوا فیها لکه چې دوی اړو ونه په دغه ځمکه کې الا وورا ان ثمود بشک قوم د ثمود کفروا ربهم انکار کو د خپل رب الا وورا بعدا لروالد لثمود د ثمودیانو دپاره داسې عذاب پرې راغی چې دوی نصف نابود شو سره دې څه تصور نه کېدو چې کوم یو داسې قوم او داسې کھاتا پیتا قوم او لولي باغات او دا غرونه به تراشل او پاکي کې بزان ته محلات جوړول داسې غټ غټ قد و قامت او اوږده وجودونه او هر طرف ته سبز و شادابي او دا نعمتونه نو هغه هر څه نصف نابود شو تر دې پورې یو سفر دوران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو لښکر په دغه ځای باندې تېرېدو چې کوم کوی نه دوی خلکو اوبه استعمالولي هغه کوی چې په کوم ځای کې دا اوښه دوی قتل کړو
هغه زینا چې کومو د صحابه کرام وبره واغشتي دا کوینه او اورو اخلي پاغي باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مخره دا خان لوتی ځکه چې په دې ځبان تاسو تیریږي نو ډېر په جلدی سره ډېر په توندې سره ډېر په تیزی سره تیر شي دا سینا چې تاسو هم د خلکو په شان په غفلت کې پریوزي او د عذاب لاندې راشي او استغفار ویلو او په تیزی سره تیرېدو حکم دی چې په کوم زینو باندې په خلکو باندې د الله عذاب راغلی نو لہذا دغه کندرات او مخ شان دي وران جوړ پرتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه زینو صحابه کرام ته خو د دې زینو کې بد اوخه او د بچی چې سریدل او په دې زینو باندې په دې صورت کې په دې باندې عذاب راغلی او بهر حال الله تبارک وتعالى دې ذکر فرمایي چې صالح علیه السلام خپل قوم ته یا قوم هذه ناقه الله د اخذ الله ناقه الله د دې نسبت د الله تبارک وتعالى ترسته شو د نسبت په اسلام کې ډېر لوی فضیلت دی ناقه الله څنګه چې ویل شي بیت الله ټول مساجد د الله کورونه دي او خانه کعبه د خصوصیت سره ویل شي چې بیت الله د الله کور نو دې اوخه ته ویل شي ناقه الله د الله نخوه یو معجزه وا یو خاص اهمیت او یو خاص فضیلت ورته حاصل شو څنګه چې صحابه کرام او جماعت تذکر الله جل شانه فرمایي اولئک حزب الله دا د الله لخر دي نو ځینې سيزونه داسې وي چې دغه نسبت یو داسې سیس سره ورکړي شي چې هغه عظمت والا وګرځي نو لہذا دې ته ناقه الله ویل شي چې دا یو معجزه وا او بیا دې ته دا ویل شي فزروها تاكل في ارض الله پرې چې د پسمکه د الله سریږي او تاسو ته په تکلیف نه رسوي دوی هغه معجزه د صالح علیه السلام دوی قتل کړه په دوی باندې عذاب راغی موږ تاسو لپاره دعوت فکر دی چې د خپل نسبت داسې سیس سره بلګي چې هغه انسان پاغي سره معظم او مکرم عزت والا جوړ شي او داسې ځکه بناسته ولاړه کې چې په کوم ځکه ناسته ولاړه باندې د الله د عذاب ته بچ کی او داسې خلکو صحبت او معیت او تعلق په اختیاري چې دغه د وجه نه د الله جل شانه د قهر او د غضب او د ناراضګۍ نه بچ کی نیکو خلکو صلحا او پاکانو خلکو مجلس او دغه شانتي خپل شپه ورځ معمولات به داسې جوړي چې کوم مخکې صلحا نیکان پاکان الله ولا خلق تیر شي د غافلو خلکو د مجلس نه د صحبت نه د مرګرتیا نه د تعلق نه د رفاقت نه بزان بچ کی ځکه دی وجنه حضرات علماء کرام مثال بیانې د نیک او د بد صحبت او د مرګري یو سړی د ګندنالي په خوا کې ټول ورځ کینی کپڑے بدن پاک پاتې شي ګندګي پینې لګیدل او د بدبوې اثرات د په وجود باندې راځي او وجود نه بدبوې زی اگر چې برای راست ناپاک شوی نه ځکه چې غلط صحبت او غلط ذکر ناس دغه شانتي یو سړی د عطر په دکان کې ټول ورځ کینی او ماخام چې را پاسي نه یغشتي نه عطر لګولي خو بدن نه خوشبو زی دا فطري خبره ده نو دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا برداشت نکړو چې په کوم ځای باندې د الله جل شانه عذاب راغلی چې ما صحابه ته پاتې او ارشاد فرمایي چې المرء مع من احب چې دا چا سره مینه نو قیامت پر ورځ سره راپاسي نو همیشه د پاره داسې خلکو نزان ساتل چې کوم د الله مغضوب خلک دي موږ تاسو په هر منځ کې دا دعا کوو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا الله هغه خلکو لار راټوخي چې په کوم باندې انعام کړی دي غیر المغضوب عليهم هغه خلکو لار راټوخي په چا باندې غضب شوی دي يهوديان ولا الضالين عيسایان يهوديان او عيسایان لار راټوخي منعم عليهم خلق لار راټوخي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نو د حضرت صالح علیه السلام د دې واقعي خلاصه ده د دې عذاب چې کوم په قوم باندې راغی د دې خلاصه نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ذکر فرمایي چې په کوم ځکه د الله قهر او غضب او ناراضګي وي هغه ځینې بزان ساتي او داسې ځینې بزان رسي چې کوم ځکه د الله جل شانه رحمتونو نزول کیږي او چې کوم ځکه د رب کائنات رحمتونو باران کیږي او چې کوم ځکه د الله تبارک وتعالى د رضامندۍ ولا کارونه او د خیر او د نیکی کار کیږي التبزي د الله تبارک وتعالى د ناراضګي د ځینې بزان ساتي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم